د صلات تسبیح منځو یو داسې منځ درته ښیم چې نبي علیه الصلاة والسلام یې ډېر تاکید فرمایلی دی او خپل ترته وایي تره عباسه سبا راشه یوه لویه عطیه در کومه یو لوی بخشش در کومه د دنیا او د آخرت یو قسم له خیر در کومه او د یو څو څیزونو د مالک سازومه. عباس صاحب وایي چې زما د وراره خو ما ته داسې خبرې چېرته نه دي کړي. کله چې په سبا راغلی نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته دا مونځ وښودو ښه ای عباسه کو ستا واړه ګناونه دي کو غټ ګناونه دي کو زاړه دي کو نوي دي کو په هیره شوي دي او کو په ښکاره شوي دي او کو په قصد باندې شوي وي او مخکینی وروستنی ټول ګناونه الله جل شانه معاف کړي. نو ګوره اسان مونځ دی ښه اسان مونځ نیت کو کې او کو نه کې او بهر کې به تاسو ته ویم څلور رکعه صلات تسبیح مونځ او څلور وانه ډک دي. ګورې نیت مې وکړو د اخلاص څلور رکعه صلات تسبیح مونځ دا کوم الله اکبر صحیح شو. الله اکبر چې کله ووایې که نه نو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دې پورې دې مونځ وي بیا به 15 سپېرې درېیمه کلمه ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بس 15 پیرې دي وي. بیا به الحمد شروع کې ولدوالین امینه پورې صحیح شو. بیا به پکې صورت هم ووایې نو صورت چې د کله ووي که نه نو رکوع له به نه ځې د صورت د ختمېدو سره به 10 پیرې ووایې دا درېیمه کلمه صحیح شو. بیا چې رکوع لاړ شي او سبحان ربی العظیم دی وي 3 پیرې د هغې نه پس په رکوع کې 10 پیرې وي صحیح شو. بیا چې کله راپاسې دی سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد نو بیا به سجدې له نه ځې بیا به په ولاړه باندې 10 پیرې دا کلمه ووایې درېیمه کلمه. بیا چې کله سجدې له لاړ شي نو په سجده کې به سبحان ربی الاعلی د 3 پیرې وي نو سجدې نه به راپاسې نه په سجده کې به بیا 10 پیرې وي درېیمه کلمه. بیا چې کله د یوې سجدې نه راپاسې او دویمه سجدې له ځې نو دویمه سجدې له به نه ځې په هغه ځای به کښېنې او 10 پیرې به بیا دا کلمه ووایې. بیا به دویمه سجدې لاړ شي په دویمه کلمه کې به هم بیا 10 پیرې دا ووایې نو دا 75 پیرې شو په یو رکعت کې ښه. بیا چې دویم رکعت له پاسې که نه نو بسم الله الرحمن الرحیم او 15 پیرې به دا کلمه ووایې او د هغې نه پس بیا ټول دغه حساب کتاب دی صحیح شو. دقه شان دی ښه. درېیم نه چې رکعت له پاسې بسم الله الرحمن الرحیم 15 به وي څلورم چې پاسې بسم الله الرحمن الرحیم په لاوله کې به 15 وي او په نورو پوزیشنونو کې دغه 10 دی ښه. زیاده سے زیاده زه وایم 20-25 منټ پې نه لګي او نبي اسلام فرمایي تر دې تره روزانه کوه کو روزانه نه په هفته کې یو پیره کوه کو په هفته کې نه په میاشت کې یو پیره کوه کو په میاشت کې نه په کال کې یو پیره وکړه او په کال کې نه نو ای تره یو پیره خو یې وکړه که نه نو صحیح ده کوو به انشاءالله.